د بینظیر د روپو لپاره چې کوم اکاؤنٹ جوړ شوی دی دغه اکاؤنٹ په موږ په خپل موبایل کې څنګه کولو زموږ سره چې کوم ټچ والا موبایل دی یا ایزی پیسه زموږ اکاؤنٹ دی یا JazzCash دی دا به موږ په خپل موبایل کې څنګه کولو موږ به خپل روپۍ چې دی دا به څنګه راوکاږو دغه شانتې نور اهم معلومات دي چې هغه سره هم شیر کوم د هفتې اتوار د ورځې چې به کومه چوټي وه دغه شانتې ټایم چې پکې کم ورکړی شو د هغې په باره کې او بحث کوو نور اهم معلومات دي چې هغه سره هم شیر کوم دا ویډیو ستاسو د ټول لپاره لازم ده سبا ورځې به تاسو ته مشکل راځي د یو او د بل نه چې دی بار بار به تپوس کوئ د دې لپاره موږ څه چل وکړو نو اول نمبر خو په اکاؤنٹ باندې به دې باندې په حکومه چې ځینې کسان دا تپوس کوي چې موږ خپل اکاؤنٹ کولاو نه کوو موږ ته به د اکاؤنٹ څنګه پته لګي نو دغه په باره کې اهم معلومات چې دي دغه سره شیر کوم نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته ورورسي ځکه زیاتر کسان باید د دې نه نه خبر نو که تاسو کتلی د دې نه مخکې چې به موږ روپۍ راغستلې نو په هغې کې به تاسو کتل چې د هفتې او د اتوار به چوټي وه نو چې هفته اتوار به چوټي نو موږ به خپلې روپۍ چې دی دا به نه شوې راغستلی ځکه به یې نه شوې راغستلی چې موږ به هلته کې کم سایټ ته لاړو یا کم ریټیلر وو نو هغو به روپۍ نه ورکولې بل لا د بینکونو به چوټي وه نو د دې د وجې نه به هغو هم تاسو له روپۍ چې دی دا به نه درکولې نو د هفتې اتوار چې دا به چوټي وه نو اوس دا کم ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ چې جوړ کړی دی اوس هغه چې تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ کې دا روپۍ میلاویږي نو د دغه سره دا مسله چې ده دا ختم شو ځینې کسان وایي دا نه ده ښه او لانجه ده پکې اوس پکې ګوتې لګوي هغه وایي چې په زړه طریقه ده او نمبر او سیم ور سره چې دی د دې دا مسلې چې وویني نو هغه وایي دا ډېر په ګرانه راغستی کېږي دا په ګرانه باندې دی خو دا اولنی پیر دی د دې د وجې نه تاسو ته دغه مشکله چې دا جوړه شوې ده د دې سره به تاسو ته ډېرې اسانیانې جوړې شي لکه کم د هفتې اتوار ورځ دا چوټي چې وه نو دغه چوټي چې ده دا به دې کې ختم شوه ته هره ورځ چې دی خپلې روپۍ چې دی دا راغستې شي نو دا څومره اسانه شوه ځکه چې هفته اتوار به چوټو نو ته به خپلې روپۍ چې دي دا به نه شوې راغستلی نو یو ته دا مسله ووتله یو د وخت مسله ته ووتله وخت په تاسو کتلو اکثر به یې ورکړی چې د 9 نه واله د 5 پورې یا د 9 نه واله د 4 پورې خپل ټایم به ورکړی یا د 9 نه واله د 6 پورې د هله علاقې به خپل ټایم چې دی د وخت سره ورکوم نو ځینې کسان به دا وخت چې دی په دغه وخت کې چې به چا راواغستلې میلاو بوته شوې د دغه نه پاخوا وخت کې چې دی دا به هم نه میلاوېدلې او له دې د وجې نه به رش هم ډېر زیات و لکه تاسو به دوکانونو ته لاړئ نو رش به ځکه چې پاکه ټایم کې به تاسو راغستلې یا به سبا له چوټي وه نو زیاتر کسان به لاړل په لینونو کې به ولاړو په لینونو کې به ولاړو هغه به وایي چې موږ خپلې روپۍ راواخلو چې روپۍ راواخلو ځکه چې بیا پکې 2 ورځې چې چوټي راځي دغه شانتې اکثر به ټایم ختمېدو لکه 5 بجې باندې به چوټي کېدله نو دوی به تللي 4 بجې به دوی په لینډ کې ولاړو نو چې په لینډ کې به ولاړو اکثر به 5 بجې شوې نو د دې نمبر چې دی هغه به دې له رانغی نو دوی به دغه شانتې رالل او هغه روپۍ چې دي هغه به دې ته میلاو نه شوې نو دغه مسله چې ده هغه هم د ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ په ترو باندې چې دا ختمه شوه لکه دغه مسله ختمه شوه اوس په ټایم چې دی دا به دې کې نه که د شپې په 1 بجې رالی که ته په 2 بجې رالی که ته په 3 بجې رالی که ته په هر څه ټایم راغلی خو لکه خپلې روپۍ چې دا راغستی شي لکه ستا اکاؤنٹ دی که ته په اکاؤنٹ کې ساتې نو په اکاؤنٹ کې ساتلی هم شي او که ته په اکاؤنٹ کې نه ساتې ته یې راوکاږې نو راوکاږلی هم شي که ته کال ساتې که د کال نه کم ساتې د کال نه سیوا ساتې نو بیا په اکاؤنٹ کې مسله راځي خو نه که ته هر څومره ورځې ساتې نو ته یې ساتلی شي او خپلې روپۍ چې دا راایستې شي یو ته هغه مسله هم ختمه شوه چې تاسو به د اکاؤنٹ نه روپۍ راوینستلې نو ستاسو روپۍ به واپس شوي تاسو به بل قسط ته انتظار کوو اکثر به په هغه قسط کې میلاوي دی اکثر به ځینې کسانو ته په بل قسط کې چې دی هم به روپۍ میلاو نه شوې نو دغه مسله چې دی دا هم ختمه شوه دا د ټول نه غټه مسله دا وه چې روپۍ به تاسو راوینستله ورځې به لږې وي یا به ستاسو نه لیټ شو لکه خبره به لیټ شو یا به راته څه مسله راغله ځکه مسلې انسان ته راتلی شي غم وشي یا بل څه وشي د هغې د وجې نه به روپۍ چې دی دا به راوینستلی شوې نو ستاسو قسط چې دی دا به واپس شو اکثر به یا به بله پیر باندې میلاو شو یا به میلاو نه شو نو هغه مسله چې دا هغه هم د دې سره ختمه شوه څومره غټې غټې مسلې چې دي هغه د دې سره ختم شوې نو دغه مسلې چې دي دا ختم شي او ستاسو په اکاؤنٹ کې به دغه روپۍ چې دي دا پرتې او تاسو به د خپل اکاؤنٹ نه چې دی روپۍ به راخلئ خو د هغې لپاره به تاسو خپل اکاؤنٹ چې دی دا بایومیټرک کوئ دې ځل چې تاسو ځئ نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به خالي بایومیټرک کېږي د دې د وجې نه چې دی ځینې کسان وایي چې دا مشکله ده نو دغه مشکله نه ده دا یو پیره ده څنګه چې تاسو په تېرې شوي پیره راغستې دي ګوته یې لګولې د دې ځل به هم ګوته لګوئ خو د هغې لپاره به سیم د ځان سره وړئ خپل موبایل چې دی دا به ځان سره وړئ او اصل شناختي کارت خو ما تاسو ته ویلي چې دا په هر ځای کې په کار راځي نو شناختي کارت چې دی دا به نوی ساتئ چې شناختي کارت ایکسپایر نه وي که هغه ایکسپایر شوی نو بیا دغه مسله چې دی تاسو ته جوړئ شناختي کارت ځان سره راولئ کم نمبر چې له هغو درکړی ستاسو په نوم باندې رجسټر کړی دی هغه نمبر چې دی هغه به ځان سره راولئ او لاړ به شئ دفتر ته نو هلته کې به ستاسو بایومیټرک هم وشي او تاسو ته به کوډ راشي او کوډ چې دی دا تاسو ته د بینک نه کوډ راشي نو ستاسو اکاؤنٹ ته به روپۍ راځي
چې د بینک نه کله کوډ راشي ستاسو اکاؤنٹ کولاو شو کنه تاسو ته به د بینک نه کوډ راځي چې د بینک نه کوډ راغی نو تاسو پوه شئ چې زموږ اکاؤنٹ ته روپۍ رالې لکه څنګه چې د خلکو عام بینک ته روپۍ راځي یا ایزي پیسې ته راځي چې راشي نو هغه هلته کوتولی کوي ستاسو روپۍ چې دي دا راغلي دي او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ نو چې دغه میسج راشي نو د هغې په تور باندې تاسو روپۍ چې دی دا راغسته شئ دغه شانتې ځینې کسان وایي چې موږ به ځان له اکاؤنٹ چې دی دا به په موبایل کې څنګه کولو او خپلې روپۍ چې دي دا به څنګه راوکاږو نو خپلې روپۍ خو ما تاسو ته ویلي دي چې هغو کوم شپږ بینکونه ویلي دي دا یو لینک کړی دی د یو لینک په تور باندې تاسو راسته شئ په ایزي پیسه په JazzCash او په دې کې چې دی په دې کې راسته شئ خو سټیټ بینک اف پاکستان چې دی هغه اوس دا خبره کړې ده هغه چې د دسمبره پورې چې دی په دې کې موږ دا دغه کوو چې دا به د دسمبر نه وروسته چې دی دا به ون لینک کېږي ځکه هغو خپله هر سره چې دی معاهده هر سره به کوي او هر سره به یو ځای کوي نو د هغې نه وروسته چې دی دا به تاسو ته میلاویږي مسلې پکې کړه نو هغه چې د دسمبر نه وروسته لکه په 2026 کې چې دی دا تاسو ته په یو ون لینک باندې چې دی دا نشي میلاویدلی په ون لینک دا دی لکه یو کس ایزي پیسه اکاؤنٹ دی نو هغه په JazzCash هم رایستی شي په الپلا پی به هم رایستی شي دغه شان د الپلا پی نو هغې به د نورو باندې رایستی شي نو دغه شپږ واړه بینکونه چې کوم ځای کې موجود دي زیاتر خو الپلا دغه JazzCash او ایزي پیسې نو تاسو په JazzCash او ایزي پیسې ځای په ځای دوکانونه دي د هغې په تور باندې چې دی هم دغه روپۍ چې دی دا رایستی شي خو هغو په اوس ټایم ورکړی دی سټیټ بینک اف پاکستان د طرفه چې دا به تاسو ته دغه چې دی د دسمبر نه وروسته چې دی دا به کېږي د دسمبر نه مخکې چې دی دا نه کېږي نو تاسو ته به دا دوه قسطه داسې چې دي دا به تاسو ته په دې طریقه باندې چې دی میلاویږي او نور قسطونه چې دي هغه بیا تاسو په هر ځای کې چې دی رایستی شئ لکه راسته چې دي دا به تاسو هغه ځای راځئ د کوم کسانو سره الپلا پی والا ډیوایس دي دغه شانتې ستاسو چې کوم بینک دی د هغې هغه مشین ورسره وي نو د هغه په تور باندې چې دی هغه تاسو رایستی شئ اوس ځینې کسان پکې دا خبره کوي چې اکاؤنٹ خو زمونږ جوړ کو حکومت خو تاسو له اکاؤنټونه چې دي دا جوړ کړي دي ځینې کسان له ایزي پیسه ځینې کسان له JazzCash چې دغه اکاؤنټونه ستاسو کله سیم راغستی دی نو ستاسو اکاؤنټونه جوړ شي ځینې به پکې دا تپوس کوي چې زمونږ اکاؤنټ نو اکاؤنٹ چې دی دا جوړ شوی دی خو موږ ته زمونږ د اکاؤنٹ چې دی پته نه لګي د اکاؤنٹ چې دی دا به موږ څنګه کولاوو نو سیم چې دی په سیم تاسو راواغستلو هغه ستاسو د اکاؤنٹ سره لینک شو هلته تاسو ته اکټیو راځي نو کومو کسانو ته چې دغه راځي که نه نو هغه کسانو چې دی اکاؤنٹ کولاو شوی اکاؤنٹ چې دی هغه ستاسو کولاو شوی دی چې اکاؤنٹ ستاسو کولاو شوی دی نو بس بیا ستاسو نور څه ته ضرورت نشته بیا د هغې لپاره تاسو له ګوته لګول چې دی دا پکار دی چې بایومیټرک چې دی دا ستاسو وشي چې بایومیټرک ستاسو وشي نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا کولاو شو نو ځینې کسان وایي چې دا به موږ په خپل موبایل کې څنګه کولاو یو کس پکې دا تپوس کړو چې په ساده موبایل کې کار کوي که نه کوي نو که ستاسو سره ساده موبایل نو ساده موبایل چې دی دا هم چلیږي د دې لپاره ټچ والا موبایل ته چې ضرورت نه ده چې یوازې تاسو سره ټچ والا موبایل خو دا سره نه په ساده موبایل کې هم کار کوي او په دغه موبایل کې چې دی په هغې کې هم کار کوي ځکه د ساده موبایل لپاره به کوډ راوکاږي د هغې کوډ په تور باندې چې دی تاسو بیا خپل اکاؤنٹ چې دی دا کولاولی شئ خو کومو کسانو سره چې ټچ والا موبایل دی نو هغه دا تپوس کوي چې موږ سره ایزي پیسه اکاؤنٹ یا کولاو شئ یا JazzCash اکاؤنٹ کولاو شئ موږ کوشش کوو زموږ هغه نه کولاویږي ځینې وایي الپلا پی والا دغه شی دی نو موږ به خپل اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه کولاوو خو زموږ په دغه کې چې دی دا نه کولاویږي نو د دې په باره کې راته ووایم ځکه چې دا هم د سټیټ بینک والا د طرفه دا خبر راغلی دی چې هغه دا خبره کوي چې دا اکاؤنټونه چې دي دا به هم د دسمبر نه وروسته چې دی دا به کولاویږي تر هغې پورې تاسو په خپل موبایل کې چې کوم اپلیکیشن دی په هغې اپلیکیشن کې دا اکاؤنٹ تاسو نشئ کولاولی لکه تاسو هلته نشئ کتلی نو د هغې پورې به چې دی تاسو به اوس صبر کوئ لکه د دسمبر د میاشتې پورې به صبر کوئ د 2026 د دسمبر چې دی راتلونکی 2027 چې دی په هغې کې به تاسو له بیا دا اکاؤنټونه چې دي دا به کولاویږي د هغو له طرفه چې کم معلومات راشي موږ ستاسو سره هغه معلومات شیر کوو په راتلونکي وخت کې چې نوي څه اپډیټ پکې راغلی نو هغه اپډیټ به سره هم شیر کوو خو چې کم کسان ویډیو تر اخره پورې وګوري نو هغو ته صحیح معلومات چې دي دا ورسي